أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أولما أصابتكم مصيبة سورة آل عمران دي آيات نمبر 115 اولما اصابتکم او هر کله چې ورسېدی تاسو لره مصیبت قد اصبتم مثلیها یقینا رسولی و تاسو مثلیها د دې دوه چنده قلتم تاسو ویل چې ان هاذا د کومه خوا دا راغلی قل هو ورتوای پیغمبر علیه السلام هو من عند انفسکم دا تاسو د طرف سراغلی ان الله على كل شيء قدير یقینا الله عز وجل په هر شی باندې پوره قدرت لرونکی. دا آیات هم د مخکې آیاتو سره مربوط دي چې د سورته آل عمران تقریبا د 2-3 رکوع د احد د فیش په ارتباط باندې یادونه کوي او په دې کې د اسلامي امت لپاره مختلف تعلیمات او مصلحتونه دي چې تر قیامت پورې د اسلامي امت لپاره وضع کړي. نو دې آیات مبارک کې هم د احد د پیښې د دې مصیبت حالت ته اشاره ده چې دغه د احد په واقعه کې صحابه کرام انتهایی زیات پریشان شوي وو چې ځینو دا ویل چې دا مصیبت د کوم خرافیش یعنی د دې باوجود چې موږ ایمان راوړی دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګری هم یو او بیا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په موجودیت کې دا شکست خوړل او دومره ملګری د لاس ور کول او کافران ظاهرا بریالي وتل دا ولې پیښ شو. نو په دې ارتباط باندې ډیر زیات غمجن و. پر روانو آیاتو کې الله عز وجل دوی ته تسلی ورکړي او د دې پیښې ځینې اسباب ورته بیانوي. اولما اصابتکم مصیبه او هر کله چې تاسو ته ورسېدي مصیبت د دې احد په جنگ کې وقد اصبتم مثلیها یقینا تاسو رسولیو مثلیها د وچند د دې مصیبت وکافرانو لره یعنی تاسو بیا په بدر کې د دې دوه چنده مصیبت هغه ته راړاولیو. تاسو دلته په دې میدان کې اویا کسان ملګری په شهادت ورسېد او تاسو دې ملګری زخمیان شو لیکن تاسو یو کس هم دا غوي سره قید شوی نه دي. او تاسو په بدر کې د دې دوه چنده هغه ته سزا ورکړه. یو دا چې د هغه اویا مشران مردار کړل او د هغه اویا کسان تاسو سره بنديان شول او د هغه ډیر زیات اسباب تاسو په لاس لره حالان کې تاسو ملګری دا وې سره ندي بنديان شي او نه تاسو اسباب د هغه په لاس ورغلي. نو یو خدا چې دی کې د دې خبرې تعلیم دی چې دا لازمي نه ده چې کله وخت شکست راشي نو دا به خامخا پر دې دلالت کوي چې دا خلک به بد خلک بلکې شکست او کله ناکامي دا الله تعالی د ډیرو مختلفو مصلحتونو په وجه باندې پیښي. ځینې مصلحتونه مخکې بیان شو ځینې آینده بیانېږي. نو تاسو خپل دشمن ته در دې ټینګ تلفات راړولې بیا په دې باندې دومره ډیر غم کول نه دی په کار سړی بالکل خپل هدف د لاس ورکړي. نو قد اصبتم مثلیها نو تاسو رسولی دی هغوی ته په بدر کې مثلیها د دې دوه چنده مصیبت تاسو هغوی ته ورساو. قلتم نو په دغه وخت کې تاسو ویل قلتم تاسو ته چې کله دا مصیبت ورسېدی او سره د دې چې تاسو د دې دوه چنده مصیبت هغه ته رسولی نو تاسو په دغه وخت کې ویل ان هاذا یعنی کیف هاذا دا څنګه پیښ شو یا اين هاذا د کوم خوا دا راغله. نو په دغه وخت کې اصحابه کرامو د تعجب په شکل باندې دا خبره کوله د اعتراض په شکل نه کوله بلکې د تعجب په انداز کې دا خبره کوله چې ان هاذا دغه مصیبت دا څنګه را پیښ
دغه ماته څنګه را پیښ شول سره د دې چې موږ مسلمانان هم یو. قل هو من عند انفسکم، قل ورتوای ای پیغمبر علیه السلام، هو دغه ماته او دغه مصیبت من عند انفسکم دا تاسو د خپل طرف څخه دي، یعنی د دې ظاهری سبب تاسو خپل یاست. که تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رائے مخالفت نه وای کړی او د هغه د رائے مخالفت نه وای سوی نو ناکامی به نه راتللی. ځکه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اتباع کوي دا د کامیابی د پاره تر ټولو بنیادی شرط چې په کامیابی کې د پیغمبر علیه السلام اتباع دا ډیره ضروری. نو تاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اتباع و نکړل ځکه نو په تاسو دا مصیبت راغلی. قل ورتوای پیغمبر علیه السلام هو من عند انفسکم دا تاسو د خپل طرف څخه دي، یعنی ظاهری سبب د دې شکست تاسو ګرځېدلی یاست. مطلب دا نه دی چې په حقیقت کې هم سبب تاسو یاست، بلکې ظاهرا یې سبب تاسو ګرځېدلی یاست. ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله عز وجل علی کل شیء قدیر، په هر شی باندې کامل قدرت درلودونکی. یعنی الله عز وجل تدا کارګران نه دي چې کله تاسو د الله عز وجل اطاعت وکړي، د الله تعالی د پیغمبر اطاعت وکړي، نو الله عز وجل په خپل قدرت سره تاسو غالب کړي. او کله چې بیا تاسو مخالفت وکړي نو الله سبحانه و تعالی به تاسو په خپل قدرت سره مغلوب کړي. مطلب دا چې کامیابی او ناکامی دا د الله عز وجل تر ذات پورې تعلق لري. په هغه صورت کې چې اطاعت او تقوا او د خدای عز وجل د احکام او پابندي او اخلاص نو بیا به اسباب نه ملګری بني په یوازې ځان به سړی د ډیرو کافرانو مقابله وکي او کامیابی به حاصل. وکړه خدای عز وجل سره اخلاص نوي په دې جهاد کې او اعتماد پر اسباب وي، پر ملګرو وي، تقوا نوي، اخلاص نوي، بیا د خدای عز وجل د طرف امداد نه راځي. ملګری به ډیر وي، اسباب به ډیر وي، ترتیب به مهیا او برابر وي، خداغه باوجود به کامیابی نه راځي. ان الله یقینا الله عز وجل علی کل شیء قدیر، په هر څه باندې کامل قدرت درلودونکی دی. مؤمنانو ته په دې دواړو آیاتو کې د دې شی نصيحت وکړسو او د دې شی تعلیم ورکړسو تر قیامت پورې چې یو خدا د همیشه د پاره یاد ساتي. که کوم مصیبت تاسو ته پیښ شوی وي خصوصا په جهادي موضوعاتو کې نو یوازې د خپل مصیبت ته متوجه کړئ، بلکې تاسو د خپل دشمن تلفاتو هغه ته یواري وګورئ. کېدلای شي تاسو تر دې دشمن ته ډیر تلفات اړوي. نو دا د تسلی او طریقه ده. هر کله چې مجاهد په کوم مصیبت کې گرفتار شي باید د دشمن مصائب ته متوجي شي چې هغه تم ډیر مصائب رسیدلي. ځکه بل ځای الله تعالی فرمایي چې تاسو د کافرانو سره مقابله کوئ، د کافرانو سره تشتي مه، ځکه چې کافرانو که تاسو خوږیږئ، تاسو زخم پرې کوئ او تاسو مرئ، نو دیم دغه زخم ویني، دیم دغه خوږیږي، دیم دغه مرګ وي. او د دې برعکس تاسو تر دې په یو حالت کې ډیر خیر یاست، ځکه تاسو د آخرت امید لرئ، دوی د آخرت امید نه لري. نو دا درد هغوی ته محسوسیږي، داسې نه دی چې هغوی ته نو دا درد نه محسوسیږي. دا درد هغوی هم احساسي، تاسو به هم احساسوي. نو تاسو په دې خاطر د هغوی مقابله کوئ چې داسې نه دی چې دا درد او قتل د یوازې تاسو ته متوجه دي، هغوی به نو نه مري، هغوی ته متوجه، لیکن تاسو د آخرت امید لري او دوی نه لري. نو دا د تسلی او عمده خبره. او بل دا چې سړی باید دې شي ته متوجه چې مصیبت پیښیږي دا ضرور د انسان د خپل بدو اعمالو په وجه پیښیږي. نو کله یو سړی ته تاوان پیښ شوی دی د خپل تاوان د لپاره ظاهري اسباب لټوي چې دا کېدلای شي پلاني وجه، دا کېدلای شي پلاني وجه، لیکن بنیادی وجه د سړی خپل بيدینی، خپل د خدای عزوجل د احکامو څخه نافرمانی او مخالفت. دا چې نن ورځ ډېر کسان موږ تاسو وینو په دا کورونو کې، په کاروبارو کې، په دنیوي ژوند کې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ. د دې د لپاره دوی بیچارهګان مختلف اسباب لټي، کله پر تعویذونو باندې وي، کله پر ډاکټرانو باندې وي، کله یو طریقه کله بل طریقه په کار اچي.
لیکن هغه بنیادی شی ته نه متوجه چې دا اصلي بنیادی وجه چې دا چې ماته د مصیبت را پیښ عموما د مصائب پیښېدل دا د ګناهونو په وجه البته ځینې د الله تعالی دوستان وي چې هغه ته به الله تعالی د مصائب د هغوی د درجات او د بلندی د پاره چې د هغوی درجات الله لوړ کړي د هغوی مرتبه الله تعالی لوړ کړي هغوی ته ځینې مصائب راولي شاولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه فرق دا شو دلیل کتا سه کس ویل دی چې په مصیبت گرفتارو او په دې عین د مصیبت په وخت کې د خدای په نافرمانی مختو په دې باندې پوسې چې د خدای په عذاب گرفتار دي دا مصیبت د عذاب د پاره او کتا سه څوک ویل دی چې د الله تعالی د خاصه یو مصیبت باندې راغلی وو په یو مشکل باندې مبتلا وو لیکن دای په داغه حالت کې تقوا دار او د خدای د اصول پابند وو په دې باندې پوسې چې دا د خدای د طرف په دې امتحان دی او د درجاتو د بلندی سبب ګرځي بس وایدا ظاهری علامه د سړی بدی ته ګوري په دې سره بس دغه اسباب دا پیژندل شي وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وما هغه مصیبت اصابكم چې ورسېدي تاسو لره یوم التقى الجمعان یوم فاغورز التقى الجمعان چې دو جماعت سره مخامخ سول په باذن الله دا د الله تعالی په اذن باندې او وليعلم المؤمنين او د فار د دین چې الله معلوم کړي المؤمنین مؤمنان دوم حکمت الله تعالی د دې بیانې چې دا د مصائب راتلل د دې د فار هم وي چې الله تعالی مؤمن او منافق مخلص او غیر مخلص انسان دا معلوم کړي وما اصابكم او هغه مصیبت چې تاسو ته ورسېدي یوم التقى الجمعان یوم فاغ ورزبانی التقا جسره یو ځای سول الجمعان دو جماعت یعنی د مسلمانانو او کافرانو جماعتونه د مقاتله او جنگ د پاره سره یو ځای سول د احد په ورځ باندې په باذن الله دغه مصیبت تاسو ته د خدای په امر او په اذن رسیدلې دي یعنی په دې باندې ډیر زیات غم او مصیبت کول پکارم نه دي ځکه چې هر عمل په دنیا کې هر پیښه دا د الله عزوجل په اذن باندې کیږي دا د خدای په اراده باندې کیږي نو دا د الله تعالی پرې کړی دا الله تدبیر چې داسې وکیږي نو د الله تعالی په تدبیر باندې خو باید سړی راضي نو په دې کې ډېر حکمتونه چې د خدای له خوا څخه د دې امر وی چې دا کار دی وسی او الله تعالی په فیصله کړی نو الله تعالی په دې کې ډېر زیات حکمتونه دي ځکه الله تعالی د کائنات رب دی او د دې کائنات په مصلحتونو او حکمتونو باندې تر هر چا خبر کېدل ایسي یو سړی چې دغه مصیبت د ابتدایي حالت په وجه باندې د ځان د پاره ډیره لوی پریشانی وګوري او د عامه امت د پاره ډیره لوی پریشانی وګوري لیکن کېدل ایسي دغه مصیبت آینده داسې بهترینی پایلې او داسې راتلونکي ښه نتایج او ثمرات ولري چې د انسانیت د کامیابی او د خدای د نظام د حاکمیدو د پاره یو لار جوړي وباذن الله نو دغه مصیبت تاسو ته د الله تعالی په اذن باندې رسیدلې دي په دې کې د الله عزوجل انتهایی ډیر حکمتونه دي چې ځینې حکمتونه مخکې هم بیان سول او یو دا هو حکمتو څخه دا حکمت دی وليعلم المؤمنین د فارغ دي چې الله عزوجل معلوم کې مؤمنان یعنی الله عزوجل ظاهرا و نور ته مؤمنان وروشي چې دا مؤمنان دي او دا مؤمنان نه دي دا مخلصان دي او دا مخلصان دي ځکه دا قانون او قاعده ده چې د مصیبت په وخت کې مخلص او غیر مخلص معلومیږي د مصیبت په وخت کې دوست او غیر دوست معلومیږي په وخت کې د خوشحالي په وخت کې د استراحت او د اسباب د برابرۍ بيخي ډېر دوستان وي لیکن کله چې مصیبت راشي نو په دوستانو کې کمی پیښیږي او ډېر ملګری په ملګرو کې کمی راځي نو الله عزوجل دا امتحان د دې لپاره راوست ځکه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره چې فتوحات شروع د بدر غزا وسوله د تلندې نوري شاوخوا غزاګانی وسوي صحابه کرامو په هغه کې فتوحات وکړه ډېر غنایم په لاس ورغلل نو د مدینه منوره ټول منافقانو د صحابه کرامو سره هر جنگ ته د تللو اراده درلود الله عزوجل د وحود پیښه واقع کړل په دې سره هغه مخلصان چې هغه صحابه کرام او منافقان دا معلوم کړل هغه جلاس ولا دا هغه خبري معلومه شوه چې څه ویل په دغه وخت کې او هغه معلوم شول چې هغه مخلصان دا په هر زمانه کې الله تعالی پیښي
دا زموږ او تاسو په وسنۍ زمانه کې د دې څلور مخ کې او ورسته دا ډېر کسان موږ او تاسو ویني. تاسو به وخت یو نظام ډېر کسان به مولیدلی چې هغه به در موږ او تاسو ډېری د دینداری دعوی کول او ډېری غټي غټي لنګوټي به تړلې وي، خصوصا تور پاجون او ډېری مبارکي وړدي جری به پری شي وي. لیکن کله چې ماحول بدل سو هغه اول دواره هغه کې ځینې د کوپر پلین کې ودرېدل او د خدای د دین مقابله ته کلک حمله وتړل، بلکې د کافرانو تر ټولو غشتلي او تر ټولو مخلص خدمتګاران جوړ سول. تر هر چا زیات اخلاص به دور ته درلودلی چې د خدای او بنده ونی شي او هغه ته په لاس ورګي. نو دا الله تعالی کدا مصیبت نه وای واقع کړي، دا پریشانی نه وای راغله، نو دا منافقان به بیا چا پیژن. الله تعالی د دې واقعات په وجه مخلص او غیر مخلص سره جلا کوي او خلق ته وشي چې ګوري تاسو د ظاهري اسباب په وجه باندې او د چا په ظاهري خبرو په اعمال باندې خطاوځي ما، بلکې د مشکل په وخت کې د هغه حالت ته وګورئ. کله مشکل په وخت کې د خدای د دین سره یقیني مخلص وو، بس دا په هر وخت کې مخلص دي، او کله مشکل په وخت کې نو بیا د دې د ظاهري اخلاص څخه ځانونه ګورئ. وليعلم المؤمنين او د دې لپاره چې الله عزوجل مؤمنان معلوم کړي، وليعلم الذين نافقوا او د لپاره د دې چې الله معلوم کړي الذين اكسان نافقوا چې هغه منافقت کاوه. الله عزوجل منافقان هم معلوم کړي او مؤمنان هم معلوم، نو منافقان هم معلوم کړل او مؤمنان هم معلوم، او دا د قیامت پورې دا سلسله د دې انسانيت تر مابین د الله تعالی د طرف روان. یعنی دا داسې نه ده چې واځي په احد کې دا واقعات پیښ شول، بلکې دا واقعات روان دي. تاسو دا تاریخ مطالعه کړئ، تر قیامت تر ورځې پورې دا واقعات راځي، دا مصائب راځي، پریشانی راځي. هغه کې الله تعالی د دې لپاره دا مصائب او پریشانی واقع کوي چې مخلص او غیر مخلص، منافق او مؤمن دا ښکارا کې سره معلومي. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وليعلم الذين دفارد دي چا الله معلوم کنا الذين آکسا نافقو چاغوی منافقان سول. وقيل لهم وبویل سول اغوی لرا تعالی وراسی دی جنگ تقاتلو فی سبیل اللہ د خدای په لار کې جهاد وکي او اتبعوا یا د خپل ځان د خپل وطن دفاع وکي. قالو دی بویل لو نعلمو کچیر موږ په هدل قتالن د جنگ لتبعناکم خامخا و مستاسو اتباع کړي وای. الله عزوجل د دې منافقینو حالت بیانې چې د منافقینو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره په شروع د جنگ کې دوستی والی پرې شو. د عبد الله ابن ابی منافق د خپل دروسو منافقانو په جماعت کې د صحابه کرامو سره جلاس. کله چې به صحابه کرام ورتویل چې راسي په دې جنگ کې شرکت وکړي، تاسو کو ځانونه مؤمنان بلل، نو دی به ویلا چې کچیر موږ په دلای چې جنگ کیږي نو موږ به خامخا تاسو اتباع کړو. مطلب دا چې دا خو هیڅ ممکن نه ده چې ستا دشمن دی 3 چنده 4 چنده وي، په اسباب د مجهز وي او ته دې هیڅ نه لري او جنگ دی کوي، نو دا خو فقط ځان هلاکت ته ورچول. دا د منافقانو خبره ده چې همیشه د کافرانو د اسباب متاثر وي، د کافرانو د کثرت متاثر وي، د هغوی د تبلیغاتو څخه متاثر وي. اخر هغه مؤمن ته چې د کافر مقابله کوي هغه ته وهم ورواچي چې دا څنګه کار کوي. نو کچیر موږ په دې پیدلای چې دا جنگ بکیږي نو خامخا به مستاس اتباع کړي وای. مطلب دا چې دا خو امکان نه لري چې دا کار دی وشي. نو الله عزوجل فرمایي چې دوی په دغه وخت کې چې دا خبره وکړه کفر ته تر اسلام ډیر ورنږدې شو. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وقيل لهم وبویل سوال دوی لرا یعنی په شروع د جنگ کې چې کله 300 کسان د مسلمانانو د ملګرتیا څخه جلاس ولا تعالوا راسی میدان د جنگ ته قاتلوا فی سبیل الله د الله عزوجل په لار کې jihad وکي که همت او غیرت تر پکشي کې او کله خدای په خاطر jihad نه کوي د خپل رب د دین د پاره jihad نه کوي چې خپل رب راضي کوي کم از کم د ځانو دفاع وکي
کم از کم د خپل ملک دفاع وکي. او ادفعوا یا تاسو د کافرانو خو دفع کوي، مطلب دا چې د خپل خاوري ا د خپل ناموس د خپل مال د خپل حیثیت دفاع وکي. کله خدای د دین د پاره نه درېږي د خپل عزت حفاظت وکي. یعنی دا مطلب چې یا خو د خدای د پاره و درېږي او یا د کافرانو دفع کوي، مطلب دا چې د خپل ځان دفاع وکي. قاضي ابو سعود د دې تعریف دا غسی کړي. هغه وایي چې اوید په دا معنا ده چې د خدای د پاره نه جنگيږي، کم از کم د کافر څخه خپل خاور وسه، د کافر څخه خپل مال او خپل وطن خوندي کړه، خپل حیثیت خو دې خوندي کړه، دام نه کوي. نو دا د منافق تر ټولو لوی علامه ده چې د کافرانو حمله ته دوستی وای او د هغوی اشغال ته د جواز دلایل لټي. دا تر ټولو لوی ملي خاين وي. په سبیل الله او ادفعوا او یا د کافرانو دفع کړی، یعنی دا چې د هغوی په مقابله کې د مسلمانانو ملګری سي تر څو چې د هغوی شکست وسی او هغوی ته د مسلمانانو جماعت غټ معلوم سي. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، قالوا ندی و لو نعلم قتالا، کومج په هدلای قتالا د جنگ په ارتباط چې جنگ بکیږي، لاتبعناكم نو موږ بس تاسو اتباع ضرور کړو. یعنی کومج په دې په هدلای چې تاسو به جنگ کوي او تاسو به دونه غشتري خلک یاد، نو موږ بس تاسو اتباع ضرور کړو. دا 1400 کال مخکې قرآنی آیاتونه دي، زموږ پر زمانہ باندې داسې فټ دي چې سړی ارڅومره جنې اړي بیرته پر راځي پر صادق چې څنګه د ازمن د زمانه منافقان دا اوس عصر کې چې موجود دي، دا څنګه دا خبرې عین دا خبره چې دا څنګه کېدلای شي د دادونه لوی کافر سره مقابله. هغه خو څو ان شاء الله نه پمځکه کې شي وي ته مقابله څنګه کوي؟ دا خو امکان نه لري ځان هلاکت ته چول. بیا د دې د پاره د ځان حفاظت او د اولاد حفاظت دام فرض دي. بیا دغه د جواز دلایل لټیدل. بیا چې کله د کافرانو شکست ولیدل سو، نو بیا وایي کومج په دې فائدلای چې دا به داسې جنگ کولای شي، نو موږ به خامل ګرتیا کړی. دا د منافقانو خبرې دي او دا به تر قیامت پورې جاری. منافق سړی پر دا خبرو پیژندل کیږي. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، مربستاسو اتباع ضرور کړی وای. په جواب کې الله عزوجل ورته وایي چې اصلي خبره دا نه ده، بلکې خبره دا ده چې خدای عزوجل تاسو منافقت ښکارا کاو. یعنی مخکې په خپل باندې تاسو د اسلام دعوه کول، په زړه مو منافقت، نو ظاهرا اسلام ته ورنږدې واس، ځکه چې خبرې خو مو د اسلام وي، اوس مو خبرې د کفر شوي. نو مخکې خو ظاهرا اسلام ته ورنږدې واس، اوس ظاهرا کفر ته ورنږدې واس، یعنی کفر ته خو په خام ورنږدې واس، اوس ظاهرا هم څه ورنږدې واس، ځکه خبرې مو د کفر شوي. په جواب کې الله ورته فرمایي هم للکفر یومئذ اقرب، هم دی للکفر کبر لرا یومئذ فدغه وخت کې اقرب ظاهری هم ورنږدې سولا، هم دی للکفر کفر لرا یومئذ فدغه وخت کې چې دغه سی بے فائدې جوابونه ورکوي. اقرب انتهائی ډیر نږدې سول ظاهرا هم دی کفر ته، منهم تر دوی للایمان ایمان لرا، یعنی مخکې چې دوی ایمان ته نږدې و ظاهرا، مخکې کوم په زړه کې خو ایمان نو خو په خله ایمان وو، نو ظاهرا د مسلمانانو سره خبري موافقه وي، لیکن اوس د خله خبري د زړه د خبرو سره موافقه شوي، نو کفر ته تر اسلام ډیر ونږدې شو. یقولون بافواههم، الله فرمایي دی وایي بافواههم، فخپل خلو باندې ما ليس في قلوبهم، چې نسته داوي په زړونو کې. یعنی دی په خله باندې کله کله د ایمان دعوه وکي، کله په خله باندې ځانونه مسلمانان او بولی، او کله په خله د خدای او د خدای په دین باندې د خوابدي اظهار وکي، لیکن په زړه کې د مسلمانانو په زیریدلو د هغوی په قتل باندې انتهایی ډیر خوشاله. یقولون دیوای بیافواههم، فخپل خلو باندې ما ليس فی قلوبهم، چې نسته د دوی په زړونو کې هغه خبره چې په خله کوي په زړه کې دا خبره نه وي. یعنی په خلو خو د ایمان دعوه کوي کله کله، او په زړه کې هیڅ کله د ایمان راوړلو عزم او اراده نه. دا هم د منافقانو صفت دی. الله تعالی د دې صفت بیانې چې د منافق سړي علامه دا ده چې ظاهري بدې اسلام موافقت د سره ښکار کوي، لیکن په زړه کې به هغه موافقت نه، فقط ستا سره به یو ظاهري غوندي غړمالي کوي تر څو چې سبا یو منافع فلاس ورشي، ستا څخه دای څه منافع حاصل کی.
والله اعلم بما يكتمون والله الله عز وجل اعلم زیات پودي بما فاغ يكتمون چې دوی پټوي یعنی دوی چې په خپل زړونو کې کم عقیده او کم فکر پټوي الله عز وجل فاغ علم لري والله الله عز وجل اعلم انتهاء زیات پودي بما فاغ يكتمون چې دوی پټوي نو ځکه د دوی د قول غلطي الله تعالی ته ډیر ښه معلومه ده الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين الذين لا فرمای دا منافقان هغه خلق دي قالوا چې ویل به لاخوانهم خپل ورونو لره یعنی خپل نسبی ورونو لره انصار ته ویل وقعدوا او خپل بخښنستلی و دا ورته ویل لو اطاعونا کچیر هغه زموږ اطاعت کړي وای ما قتلوا نو نه بوای قتل کړل سوي دام د منافقانو علامه ده خدای عجیب بیانې اوسم د دې منافقانو د عادت دي کله کافرانو په مصیبت کې مجاهد گرفتار یا بندي سو یا په شهادت ورسي نو دوی سره کښینی وای دا موږ دې نه منل دا وګور موږ دې منلای دا مصیبت نور ته پیښ یعنی مطلب دا چې د خدای تقدیر خوستانه خبره خو زما او کزما د منلې وای دا نه پیښ خبره خدا ده چې خدای د په تقدیر کې دا لیکي و دا کې ستاده منلای کې نه منلای د تداو پیښ ده الذين لا فرمایي چې دا خلک چې د جهاد په میدان کې شرکت نه کوي جهاد ته نه داخلي دغه منافقان دا خلک دي قالو چې ویل به لاخوانهم د خپل ورونو لاره یعنی نسبی ورونو لاره دوستانو ته چې انصار و او کوم چې د خدای په لار کې په شهادت رسیدلی و وقعدوا او خپل بناست و خپل خو به جهاد نه کاوه نه به د مجاهد ملګری کېدل بلکې ناست بوا او دا به ویل لو اطاعونا کچیر دې زموږ اطاعت کړی وای او زموږ سره پاتې سوی وای ما قتلوا نو هیڅ کله به قتل سوی نه وای یعنی به ځای بنمړ کېدل دا دي ګوره ګرځه په دې احد کې په شهادت باندې ورسه او یا لکه زموږ د زمانه منافقان چې دا خبرې کوي قل ورتوای پیغمبر علی السلام فدرؤوا عن انفسکم الموت قل ورتوای پیغمبر علی السلام فدرؤوا تاسو دفعکی عن انفسکم دخلوا ځانو څخه الموت مرګ یعنی دا قتل او مرګ په یو شی دی دا فرق نظر لري که خدای عز وجل د جهاد په میدان کې مرګ لیکلی او په شهادت ورسېږي نو دا مرګ قطا ته هم راځي عاشت د خپل ځان سره دا مرګ دفع کا چې ته څو وخت دفع کولای شي کته ته خدای عز وجل د مرګ اراده کړو بیا به ته ځان څنګه خلاصې ولورتوای پیغمبر علیه السلام فدرؤوا عن انفسکم الموت تاسو دفع کړی استکی عن انفسکم د خپل ځانو څخه الموت مرګ ان کنتم صادقین کچیر تاسو یا رښتینی پدغه خبره کې چې تاسو یې کوي دا خبره چې تاسو یې نور ته کوي چې کجزما د منل وای نو دا به نه پیښېدلای نو اوس کته ته مصیبت پیښ ته د خپل ځان سره لري کته د خپل ځان یقیني مصیبت لري کی نو هغه خبره چې په خوا کړي ورشتیا هغه درشتیا خبره او کله د ځان مصیبت لري نه کی تخپل په دې کې گرفتار شوه نو بیا چې هغه خبره کول هغه درواغ واه هغه حقیقت نه درلودي خبره د الله عزوجل تر قدرت او تقدیر پورې متعلقه ده الله عزوجل چې د چا د پاره څنګه لیکلي هغه څه بکیږي دا یو وزره تغییر او تبديل نه را روانو آیاتو کې د شهادت او شهدا او فضیلت بیانې صدق الله العظیم